بسم الله الرحمن الرحیم. د ټول ناول درود و سلام اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم. کله چې محبوب پیغمبر هجرت وکړو د مکې مکرمې نه د مکې مکرمې خلکو پیغمبر تنګ کړو، ظلمونه، تشدد، خبرې اترې، امام الانبیا د مکې مکرمې نه رالو دغه مقام ته. د دغه ځای صحابه کرامو پیغمبر غمجن ولیدو. امام الانبیا ته فرمای د الله رسول ولې خفای؟ پیغمبر ته فرمای خفه په دې ما چې دلته مسجد نشته دی، زما زړه دا چې دلته کې جومات جوړ شي. نو سعد ابن خیثمه رضی الله عنه چې دا جلیل القدر صحابي دی او دا په بدر کې بیا شهید شوی مو او دا د بنو سلمه قبیلې نه و، هغه ته وفرمیل د الله رسوله دا ځمکه ده په کوم ځای چې ته جومات جوړول غواړئ. نو امام الانبیا صلی الله علیه وسلم دلته مسجد جوړ کو. دا تاسو ګورئ دا مسجد دې ته ویل کېږي مسجد قبا. مسجد قبا ته ان شاء الله العزیز دننه بیا زو تاسو ته یو شارټ ویډیو خیمه. دا مسجد قبا دی. د دې مسجد قبا سره خوا او شاید و درې زیارتونه دي چې په دې یو ویډیو کې مونږ راولو. اول دا چې کوم مقام کې دلته ولاړ یم تاسو دا وګورئ. دا مقام دا د جلیل القدر صحابي حضرت کلثوم ابن حدم رضی الله عنه دا د هغې کور. امام الانبیا چې کله رالو نو شپې دلته تیره کړې وه. دا د کلثوم ابن حدم رضی الله عنه کور. او دویم د حضرت سعد ابن خیثمه رضی الله عنه کور. تاسو دلته راشئ، زه تاسو ته ښیم، ما پسې راځه. دا د حضرت سعد ابن خیثمه رضی الله عنه کور دی. دا اوس دلته د مناره جوړه شوې ده. دا مناره دا د سعد ابن خیثمه رضی الله عنه کور. بل یو تاریخي ځای ته خیر ما پسې مخکې راځه ما پسې. دا تاسو ګیر چاپیره که وګورئ دلته ټول دا د قبا علاقه ده او دا اول مسجد چې دلته کې مدینه منوره کې د دوانو جهانو سردار خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ کو. دلته به د الله رسول راتلو او کېناستو به دلته کوی دی. دا کوی زیارت هم زه تاسو سره شیر کوم. کوی زیارت به مو کې انشاءالله. د الله رسول یو ورځ ناستو مشهوره واقع ده. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه رالو، پیغمبر ته چا وویل چې ابوبکر رالو. د الله رسول فرمایي اراده نه کوي، رای ولي ابوبکر له د جنت زیری ورکړه. دلته د جنت زیری ابوبکر ته میلاو شو. بیا دې نه بعد حضرت عمر رالو، عمر ته د جنت زیری میلاو شو. عثمان ته د جنت زیری میلاو شو. هغه کوی چې په کم کوی کې به د الله رسول مبارک خپې ورښکته کړې وي او ناس په دلته کې دې کوی نه به د الله رسول اوبه هم راغستې. دلته دا کوی دی، دا هغه مبارک ځای دی چې دلته به د الله رسول کېناستو او دا هغه مبارک کوی دی چې په دې کوی کې به د الله رسول خپې مبارکې ښکته کړې وي. د حضرت عثمان رضی الله عنه دورو. حضرت عثمان رضی الله عنه په خپل دور خلافت کې دلته راغلی او ناستو. د الله رسول له یو ګوتمه ورکړې وه. حضرت عثمان نه دا ګوتمه په دې کوی کې پرېوته. نو دې کوی ته بیا نوم کېښودی شو بیر خاتم. دا هغه مبارک کوی دی. تاسو وګورئ دا ورته لږ راښکته کړه لږ ساعت مونږ دلته کیم. نو دا هغه مبارک مقام دی چې دې ځای کې به د الله رسول ناسته کوله. دې ته ویل کېږي بیر خاتم. دا هغه کوی دی. اللهم صل علی سیدنا محمد وعلى آله وبارک وسلم.